دا ستا هغه پلار دی کله چې ته په اول ځل باندې وګرځېدې ستا پلار دومره خوشحاله و شاته یې درپسې هغه ککوړ یې رغړوله او خوشحاله و درته کله به درته پلار کېناستو او کله به درته مور کېناسته او تا به کله مور طرف ته منډه کړه او کله به دې پلار طرف ته را منډه کړه چې کله به ته پلار له راورسېدې د پلار به د خپلې سینې سره یو ځای کړې او یا شابه زما بچې ماشاءالله د ګرځېدو شو منډې شروع کړې نن ستا په وجود کې طاقت راغلی نو ته یې دې په څه پوهېږي نن تا ډېر زورور شوی یې که نه ستا په مټو کې طاقت دی ستا په دې مخ کې حسن راغلی دی او تا ته په خپل ساده پلار باندې ځان بدې ښکاري مړه دته ګوره دا منارځي کې شرمول کوي بس زه به ناست یم د خپلو ملګرو سره او دې به راشي او داسې خبره به وکړي مړه بس سړی په شرمونو وشرموي ستا پلار ته په شرمونو نه شرموي ستا پلار ستا عزت دی خو چې کاش ته به دې باندې پوهېدې تا هغه پلار ته سپک ګوري ستا دا پلار داسې نه و ستا دا پلار داسې نه و د ده دا ځواني تا ختمه کړې ده ته چې په اول ځل باندې سکول ته روان شوې او دې پلار ته د ګوتې نه نیولې وې او ته روان وې او تا به وې بابا زه نه ځم سکول ته ته راځه که نه بچې تاله به زه ښایسته بیګ والم کتابونه به درله والم داسې خوند کوي تا به ورته نه که نه بابا ماله سیکل سیکل به درله هم والم ته سکول ته روان شه که نه نو ولې ستا په دې سکول کې ستا دې پلار له څه ورتله خو ستا د مستقبل فکر یې کو چې ما خو سبق نه دی ویلی دلته یو پلار ما ته وی مفتي صاحب قسم په الله ما په خپله باندې سکول نه دی ویلی مدرسه مې نه ده ویلې خو د زړه مې دا ارمانونه دي دلته موجود دی هغه ملګری د زړه مې دا ارمانونه دي چې کاش زما دا بچی هغه شان نشي څنګه چې ما نه دی ویلی سبق زه وینم ده چې زما دا بچی غټ افسر جوړ شي زما دا بچی د قرآن حافظ جوړ شي د پلار دا ارمانونه وي او چې کله بچی کامیاب شي که نه نو هغه بچی بیا پلار ته داسې سپک ګوري نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دې سړي بخښنه نه کړي ته پلار ته سپک ګوري تا ته په پلار باندې ځان بدې ښکاري نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کله هغه زمانه راشي چې خلک خپلو دوستانو له غاړې ورکوي دوستان د ځان سره کښېنئ او پلار له دکې ورکوي پلار باندې د ځان بدې ښکاري وایي د قیامت انتظار کوئ بیا د هغه وخت دی که نه یو زوی د خپل پلار مجلس نه غواړي پلار په کور کې موجود دی لیکن دې د موبایل نه دی وزګار او که چېرته پلار ورته ووایي چې دا بچی د موبایل لرې کا دا ستا دپاره ټیک نه دی ستا دپاره دا موبایل ټیک نه دی هغه پلار یادوي وایي دې تنګ نظره دی دې سخت مزاجه دی دې ماډرن نه دی د خلکو پلاران ښایي ماډرني نو په خپله ورسره هم موبایلي او خپل بچي له هم موبایل ورکړي زموږ دا پلار ساده دی نه پوهېږي ستا پلار په هر څه پوهېږي خو بچې هغه د حیا او د غیرت وخت تېر کړی هغه دا نه غواړي چې زما دا بچی دی بې حیا شي د کم سړي سره چې ټچ موبایل لاغې او دې د ټچ موبایل دم ولا نه ورتلو نو دی به په فحاشۍ کې مبتلا کېږي